په انسان بدن کې 15 اندامونه دي. یو د انسان سترګې دي، نظر. یو د انسان غوږونه دي چې په دې باندې انسان سمع او اوریدل کا، دا دوا. دریم نمبر یو د انسان زبان دی چې په هغه باندې انسان نطق او کلام او خبرې کا. څلورم نمبر د انسان لاسونه او د انسان خپې، دا دواړه ارتزه په یو کې حسابوم. او پنځم نمبر د انسان شرمګاه چې کوم سیز د انسان د شهوت سبب او ذریعہ ده چې هغه په ذریعہ باندې انسان خپل شهوت پوره کوي. دا 15 شیان دي. په دې خبرو باندې غور وکړئ. انسان نه نیک متقی څنګه جوړږي؟ چې متقی جوړ شو خود به خود یا قربت یا رسول الله مبارکم حاصلول شي او قربت د الہ العالمین هم حاصلول شي. او چې انسان ته دا دواړه قربتونه حاصل شو، دا انسان په دنیا کې، په قبر کې، په حشر کې او په آخرت کې دا انسان کامیاب دی. بی د جنت نه د دغه انسان بل ځای او ټکانا بیا نشتا. خو نن سبا انسان تقوادار څنګه شي، نیک څنګه شي؟ مونږ او تاسو له دا چلم ناراضي. نفل د زما او ستا ډیر دي، خو نظر حفاظت مو نشتا. د قرآن کریم مبارک تلاوت د زما او ستا په زبان باندې ډیر دی، خو بدی ردی کنزلی غیبت چغلخوری دروغ دا زما او ستا په زبان باندې جاری دي. خې خبرې ما او تا په غوږو باندې اورو، مسائل، حدیث، قرآن کریم، تفسیر، خور سره نافرمانی گانے بجانے داسې نور چې هغې ته په حدیث کې غنا ویل کېږي، هغه ما او تا په غوږو باندې اورو. لاس ما او تا ټیک ده چې کله کله یو حلال سیز ته ما او تا لاس اچو، کله کله ما او دستا لاس په حرام کار کې مبتلا شي، کله کله زما او ستا په خپو باندې مسجد او جمعات لزو، کله کله ما او تا په خپو باندې یو حرام سیز لاړ شو. د زما او دستا چې کوم شرمګاه ده د انسان عورت ته غلط استعمالږي، کله کله په حرام کار کې استعمالږي. نو انسان یہ چې زما نوافل دي، زما تلاوت دی، زما ذکر و اذکار دی، زما صدقه و خیرات دی، او بیا مانا نیک نه جوړږي، تقوادار رانه نه جوړږي، حضور مبارک سره زما قربت نشتا، الہ العالمین قربت نشتا. نا ستا دا نیک اعمال ټیک دي، خو ستا طریقه غلطه ده. طریقه نن زده کړه. کوم یو انسان چې دا اراده ای چې زه نیک شم او زه متقی شم، زه پرهیزګار شم، زه حضور مبارک ته نږدې شم، الہ العالمین ته نږدې شم، زه دنیا او په آخرت کې کامیاب شم، علما فرمایي د دغه 15 اندامونو حفاظت وکړه. اوس راځو ټولونه اول انسان با د خپل د سترګو د نظر حفاظت کا. ګوره قرآن کریم کی په سورۃ نور کی الہ العالمین
که مومنان سړی وي او که مومنان ښځې وي دواړو ته د حضور مبارک په واسطه باندې الہ العالمین فرمای وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن دواړو ته یا رسول الله مبارکه یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم مبارکه مومنانو تم اوایا چې د خپل نظر حفاظت وکا او مومنانو خذو تم اوایا الله په قران کې فرمایي چې د خپل نظر حفاظت وکا د پردو سړونه نظر حفاظت ما او پتا کې نشتا ټولنا اول به د خپل نظر حفاظت کړي